ټریګر په اړه کوم پرون تعریف دی کړ چې ټریګر څه وظیفه لري. څه موږ غواړو چې یو ریکارډ موږ په یو ټیبل کې انټر کړو دا غي اتوماتیک په چته دی ریکارډ نه پر لپسې نور ټیبل کې انټر کول غواړي یا یو هیستوري جوړول غواړي تاسو یو تاریخي جوړول غواړي دا غي لپاره موږ د ټریګر نه استفاده کوو. یو انټری نه دا انټری بیرته د سیل ټیبل نه راخلو بل ځکه انټر کوو یعنی دوه پیری نه سیم ټایم کې موږ نه لګو دوه وی درې وی څومره چې زیات وي. ټریګر د څه کار کوي د انسرټ اپډیټ ډیلیټ سره کله چې تاسو انسرټ اپډیټ ډیلیټ کوئ د سره ټریګر اتوماتیکلی فایر کیږي. دا غي فایر کېدو مطلب تاسو کوم قسم اکشن اخلي د انسرټ کېدو اپډیټ کېدو یا بل ټیبل په اپډیټ کوئ نو کوم لینک بل تاسو جوړوي نو ټیبل ورته کریټ کوئ نو دا غي لپاره موږ یو نیو اکشن ته ضرورت ده او ډیر زیات استفاده کیږي په ډیټابیس سیستم کې. ټریګر کو د چا نه وځي نو زیات مشکلات سره مخامخ کیږي ځکه دا کار چې په ټریګر کې په اسانۍ سره کیږي موږ په پروګرامینګ کې په مشکل سره کوو زموږ د سر پرفورمنس زیاتېږي. سیستم نورم ډیر ښه قوي کار کوي که چېرته انټرنیټ قطع کېږي دلته دوی خپل کار پوره کوي یعنې د انټرنیټ د ډسکنیکټیوټي پورې دا څه مشکل نه پیدا کوي. نو موږ ځکه ځینې برخه موږ ټریګر کې استفاده کوو. ټریګر چې دی څنګه چې موږ د دې نه مخکې کریټ ټیبل کریټ ډیټابیس کریټ فنکشن صحیح ده ویلیو فنکشن سکیلر فنکشن دا موږ ټول ویل همداسې موږ ټریګر هم کریټ کوو دلته کریټ ټریګر نیم آن په کوم ټیبل باندې هر یو ټریګر چې موږ کله کریټ کوو کوم ټیبل لپاره موږ ټریګر جوړو. ټریګر په هر یو بخش کې بیل جوړیږي داسې مجموعي شکل دلته یو ځای کې نه راجمع کېږي. مثلا سیل لپاره کله چې سیل کې څوک انټري کوي موږ ورته وایو چې دا سیل کې انټري چا وکړه په کوم ټایم یې وکړه څنګه انټري وکړه ایډیټ یې څه وخت کې راوسته ډیلیټ یې څه وخت کې وکړه صحیح ده. داسې یوه هسټري موږ دې ګورو. ما تاسو د فیسبوک لاګ په باره کې ویلو چې هر ځای کلیک کېږي یو لاګ جوړوي هلته دې ټایم کې ستاسو پکچر لایک کړو دې ټایم کې شیر کړو دې ټایم کې کمنټ درکړو داسې یوه هسټري زموږ په کار دی. نو دغه لاګ موږ د هر ټیبل لپاره یو عمومي ټیبل جوړو دلته نیو ټیبل او دلته لیکو لاګ ټیبل نوم ورته ورکړو صحیح ده. دا د دې آی ډي شي موږ سره انټیجر بیا موږ دلته اکشن اخلو. اکشن مطلب ایډیټ دی ډیلیټ دی یا انسرټ دی کوم اکشن اخیستل شوی دی صحیح ده. په ټیبل کې عموما همدغه اکشن اخیستل کېږي. دلته موږ اکشن لپاره ورچار دا انتخابو بل دلته موږ سره راځي یوزر آی ډي کوم یوزر د تغییرات راوستي انټیجر دا واخلو. بل چې موږ سره ټیبل موږ ذکر کوو ټیبل نیم مطلب د ټیبل نیم نه په کوم ټیبل کې کوم اکشن تر سره شوی دی صحیح ده. موږ ورته چې پیمنټ ټیبل کې تر سره شوی دی سیل ټیبل کې دی پرچیز کې دی یوزر کې دی صحیح. نو دې لپاره موږ دلته څه شی اخلو ورچار یو سټرینګ دلته انټر کړو صحیح ده. دا مو انتخاب کړو. بل څه شي ته ضرورت دی اکشن ایډیټ ډیلیټ انسرټ دا موږ ته انتخاب کړو یوزر به انتخاب کړو ټیبل نیم به انتخاب کړو بل که څه موږ نه پاتې اټریبیوټ وروسته اضافه کولی شو خپل ضرورت مطابق دغه اټریبیوټ دلته اضافه کوئ او د هغه یو ډیټیل دلته تاسو اخیستی ده. بل دلته دې اماونټ موږ پاتې شو اماونټ تاسو ذکر کړو مثلا لاګ ټیبل دا وایي چې مخکې نه موجود دی لاګ ټیبل لاګ هسټري وکړو دا لاګ هسټري مو دې جوړ کړ آیډنټیټي سپیسیفیکیشن مو دې کې ان کو دا هم دې کې ان شو صحیح ده. ټیبل زموږ جوړ شو اوس دې ته اتوماتیک هسټري موږ دې څنګه جوړو هر یو ټیبل کې موږ دې لپاره یو ټریګر جوړو صحیح ده. اوس د ټریګر د جوړولو لپاره هر ټیبل چې ټریګر جوړای دلته ټریګر یو فولډر تم سره دې کې اتوماتیک دلته ثبتېږي تاسو راځي هر ټیبل خپل ټریګر لري نو موږ دلته ځای پر ځای کوو. اوس نیو کیوري داخلو ټریګر ټیبل مست دا به موږ وایو چې د هر یو ټیبل کې انټري کېږي دې کې ما ته یو هسټري جوړوي ځکه زما ضرورت همداسې و په دې یو ټیبل نه بل ټیبل تاسو اپډیټ کوئ هم پشي مطلب ورسېږي لکه سټاک چې دی موږ څه وایي چې کله انزرشن کوو سټاک نه به کمیږي که نه سیل کې او پرچیز کې به زیاتېږي نو دغه مرحلې موږ په دې ټریګر باندې مینج کولی شو هغې ته هم بیا راځو. دا یو سمپل موږ انزرشن وکړو نور طریقې به تاسو خپله دې کې پېژنئ څنګه مخکې لاړ شو. د ټریګر لپاره موږ د څه نه استفاده کوو کریټ صحیح ده کریټ ټریګر نیم موږ مای لاګ صحیح. بیا دلته وایي آن په کوم ټیبل باندې زما د ټریګر نوم دا دی په کوم ټیبل باندې ټریګر موږ کریټ کوو زه ورته وایم چې ډیبیو ډاټ سیل باندې ټیبل باندې دی ټریګر څه کا کریټ که صحیح ده. دې کې اوس موږ څه چې آفټر انسرټ آفټر اپډیټ هم د ډیلیټ لپاره هم د
اپډیټ دوه پر استفاده کیږي افټر انسرټ چې دا صرف نوې انټری چې کیږي دل پر استفاده کوي ټریګر مختلف قسمونه دي اپډیټ ډیلیټ او انسرټ یو قسم دا د نوې ډیټا انسرټ کولو لپاره موږ به دا اکشن اخلو صحیح ده نو دلته موږ څه شی انتخاب افټر انسرټ به اس کیورډ از نه بعد موږ دلته یو څو وریبل کالمونه متاسو جوړ کړو څو کالمونه موږ سره په هیستوري ټیبل کې موږ سره دغه کالمونه چې دي دا تاسو اکشن آی ډی ته ضرورت نشته ده لوګ ټیبل آی ډی ډیکلیئر نو وریبل موږ دې کې اخلو ډیکلیئر @ د ریټ ساين صحیح ده دا موږ سره البته ورچار ده کنه ورچار او دې کې تاسو ما 50 کریکټر واخلو څومره چې دې موږ سره د ټول لپاره هم دا یو دا کریټ کې بیا تاسو لپاره خپل وخت ځای کوي یو مرحله مو زده کړه دوهم کې چې موږ سره ټیبل نیم ده او دا هم ورچار دی موږ سره بل څه شی موږ سره راځي یوزر آی ډی دا موږ سره انټیجر دی نو د دې لین ته ضرورت نشته انټیجر تاسو ته واخلو بل څه شی موږ سره ډیکلیئر اماونت د موږ سره اخر کې اماونت دا هم موږ سره دا تاسو ډیسیمل اخلي یا انټیجر اخلي څه یو شی اوس موږ ته اشاري عدد نه پکاره د افغاني دي اشاري څه فائدہ نه رسي څو کلمو چې زموږ دلته پکار و دلته تاسو ګورئ کو چیرته انزرشن کیږي په انزرشن وخت کې موږ دلته اماونت نه د اماونت وو واخلو اماونت او دا انټیجر اخلي صحیح اماونت مو واخسته صحیح اوس دلته کو چیرته مونږه انزرشن کوم اماونت بدل تر راځي نوې اماونت دوه به ضربو کوانټیټي پرایس دا بدل تر راځي او کو چیرته مونږ وایو چې دا ایډیټ کیږي به ورته چې ایډیټډ اماونت او مخکینه اماونت څومره او ایډیټ څومره شي بیا هغه ورسره تاسو کو سمپل هم دومره استفاده کوو ها دلته اوس راځو کله چې مونږه تر دې پر ټول کلمونه واخسته بعد لدینه مونږ څه شکو سلیکټ هر یو دا اکشن چې دی موږ دې خپل هغه ویلیو انزرټ شوی رو به ته هغه کې داخله ورته اخیری ریکارډ چې کوم انټر شو اماونت راخلو اماونت داخله یوزر آی ډی ته داخله وسیده او ډیټ او ټایم هغه موږ ترنه راځي شو مثلا په کوم ډیټ او کوم ټایم باندې نو دا مو ضروري چې تاسو ته ډیټ یا ټایم واخلئ ډیټ ټایم غواړم به یوزر ته واخلئ نو د دې لپاره موږ د ټایم ته ضرورت نشته راسن ګیټ ډیټ نه استفاده کوو و سلیکټ @ د ریټ اکشن موږ اخلو دلته ایکول اکشن زمونږ چې زمونږ ته خدا معلوم دی چې دا کوم ټیبل دی زمونږ د سیل ټیبل صحیح ده اکشن موږ سره انسرټ دی صحیح لدينا وروسته بیا بل څه اخلو سلیکټ دا ویلیو دی که اسان کوي سلیکټ کو چې موږ واخلو دا ویلیو هغه څنګه ګیټ کیږي بیا موږ یو کویری کلته داخله شو وریبل موږ عمل کوو د انسرشن لپاره سیټ نم استفاده کوو سلیکټ نم استفاده کوو صحیح موږ دلته بل څه اخلو ټیبل نیم @ د ریټ ساين ټیبل نیم از ایکوال ټو ټیبل نیم موږ ته معلومه چې هم دې سیل ټیبل کې موږ کار کوو ځکه ورته سیل ټیبل ورکوو صحیح او بل څه شی د موږ سره سلیکټ اوس د اشتر ریکارډ نه موږ ویلیو څنګه راخلو مهمه خبره دي کده دا کوم اخري وخت چې کوم رو انټر کیږي د دې نه د اشتر فیلډ څنګه راخل کیږي اوس دې لپاره موږ وایو چې دا یوزر آی ډی دا څنګه راخلو @ د ریټ یوزر آی ډی ایکوال ټو دلته وای آی ډاټ آی مطلب و ابجیکټ نیم دلته مثلا ا ورکی ډاټ صحیح دا ایچ کله اصل کې یوزر آی ډاټ دلته یوزر آی ډی دا موږ د کوم ځای نه راخلو سیل ټیبل ته راشئ د دې سیل ټیبل د دې کالم نه موږ دا یوزر آی ډی تل راخلو نو موږ دلته څه شکو فرام انسرټډ دا یو آبجیکټ د موږ سره انسرټډ به خامخا همداسې لیکو کوم رو چې اخري وخت انسرټ شوی د دې هیستوري په دې آبجیکټ کې سٹور وي په دې نه اوس یو رو راواخلئ آی زه اوس ورته ورکوم دلته دا غیر به تاسو ختم شي دلته زه ورته ورکوم انسرټډ بي تاسو ته ورکوي نو تاسو بدلته چک لیکو بي ډاټ یوزر آی ډی صحیح ده بي ډاټ داسې به استفاده کوو دا ما آبجیکټ ما دلته اخیستی دی ځکه وایي چې تاسو بدلته بي ډاټ دې نه ډیټا راخلو کلاس موږ ویلو که نه موږ یو آبجیکټ جوړو په پروګرامینګ کې د دې آبجیکټ دلته داسې جوړوي او سیم یو ځای کلاس نه او کنسټرکټر دی موږ سره دې ته ان نیم تاسو ورکوئ شي کوم چې په دې آبجیکټ کې سٹور دلته اوس ګورئ کو چې ته موږ د دې نه
یو بل مرحله راخلو بل څه راخلم دا یو دا مجرور په وسیله چې اماونت تر نه راخلو دوه ضربه ولته نو دلته موږ څه کوو آی ډاټ ګورل د ټول کالمونه د غسیل ټیبل ما سره راځي کله چې دا آی واخلم مطلب ورسېدم دا د شته ټیبل ټول کالمونه ما سره د کې راځي او دا سیل ټیبل یو ابجیکټ دی مثلا دا چې کله آی ډاټ کلیک کو لکه منګه چې کله سلیکټ سټریک فرام د سیمانه ورکه سلیکټ سټریک فرام سیل صحیح ده as اس دا as معنا سیل ټیبل دلته رینیم کو اوس بدلته چې راخلو زلته هم چې اس ډاټ کوانټیټي ګور دلته په دې شکل باندې ما دا راوسته دا معنا دلته ورکو صحیح ده دا یو ابجیکټ موږ واخست انسرټډ دې ته الیاس یو ابجیکټ نیم واخست دې کې زه اوس وایم چې آی ډاټ کوانټیټي صحیح بیا دا دوه سره ضرب کوي آی ډاټ سیل پرایس صرف اماونت موږ دلته ذکر کوو دا دوه سره ضرب شو دی دلته به څه کې موږ سره راشي @ اماونت کې به سټور شي مثلا موږ هم دا دوه کلمونه ته کارو بل زمونږه د ټایم په کار دی سیله د ټایم لپاره اوس دې نه بعد موږ وایو چې انسرټ انټو ټیبل نیم څه دی موږ سره مایلاک ټیبل دی موږ سره دې ته انټری کا مایلاک ټیبل نه مای ټیبل نیم ټریګر نیم دلته مای ټیبل نوم دلته واخسته لاګ هیستوري دې ته راو انټری کا نو سیم نیم موږ واخل پروا نه کوي لاګ هیستوري انسرټ انټو لاګ هیستوري اوس دې کې کوم کالمونه ته دې کالمونه ته ذکر کوي لاګ هیستوري چې کوم دا اکشن یوزر اډي مخکې وروسته پروا نه کوي اکشن ته ویلو ته انټر کوي نو دلته موږ راځو ورته انټر کړئ تاسو دلته اکشن کاما یوزر اډي بل موږ سره څه ده ټیبل نیم او بل یوزر اډي وشو اماونت دا څلور کارونه څه ده ویلیوز بعد لغه موږ دلته خپل ویلیو دي انټر کوو کوم ویلیو چې دي هغه به دا وری ویلیو موږ سره دا به ذکر کړی دي سلسله دلته هغه انسرټ مو مخکې ویل دا موږ انسرټ چې عادي شکل به استفاده کوو صرف وری ولکار څه شي صحیح @ سره لومړی سره کې څه د اکشن دی موږ سره اکشن برا اخلي دوم کې بیا @ یوزر ائی ډي سلسله د دې په بنیاد ورکړو دا څنګه سلسله و د سلسله به تاسو ورکړو مخکې کوي وروسته کوي نه ټیبل نیم او اخر کې اماونت ده صحیح ده دا ولته موږ سره انټر شي ها دا اوس موږ ایگزیکیوټ کوو کوم ځکه کوم ایرر نه وي دا موږ سره ثبت شو او کوم ځکه سیف شو موږ سره په سیل ټیبل کې ګورل ته ان سیل مالک چې سیل ټیبل کې دا ټریګر ته سیف کا د څه شي لپاره د انسرټ کا انسرټ کله چې یو رو انسرټ کوو دی وخت کې دا عملیه ماته تر سره کوه اوس د دې ټریګر به موږ ځل ریفریش کوو او د دې داخل کې تاسو ګورئ مایلاک صحیح ده دا موږ سره دلته راشي اوس کو دا ټریګرز موږ ډیلیټ شي ختم شي موږ ثبت کړو ته ځان سره اوس راځو سیل ټیبل ته په دې سیل ټیبل کې موږ د دې نوې ریکارډ دلته انټر کوو مثلا ډیټ موږ سره نن څوم تاریخ دی 14 صحیح او موږ سره بیل نمبر 3 دی کوانټیټي موږ سره 2 او دا 15 انتخابو دي لاس براشي صحیح ده سیل پرایس دا به 3 انتخاب کو کسٹمر آئی ڈی اور سره یوزر آئی ڈی 2 او موږ سره اخر کې آیټم آئی ډي چې دا لسم نمبر آیټم چې دا موږ سیل دا چې کله موږ انټر کړو د دې اتوماتیک ریکارډ چیرته لاړو د دې اتوماتیک ریکارډ موږ سره لاګ هیستوري دلته راشي ایډیټ کې ګوره خپل مشخص ته وګوره انسرټ اکشن موږ څه واخستو انسرټ شو دلته یوزر آئی ډي 2 دا سیل ټیبل دی اماونت 2 شپږ راغله کوانټیټي ضرب یونټ پرایس شپږ شو کنه صحیح او ډیټا ما دلته گیټ نه راخصه نه دا تاسو دې کې اضافه کې ټریګر دا نه اضافه شو به څنګه اضافه کوو دا موډیفای کې دلته د کریټ پر ځای دلته الټر ولکل شو مطلب شته ټریګر کې مونږه تغیرات راولو دلته څه شي تغیر اخر کې تاسو ډیټ ټایم او دلته تاسو څه شي انتخاب کړئ گیټ ډیټ دا یو فنکشن دی چې دا موږ استفاده کوو دا دوباره بیا رن کړئ اوس که یو نوی ریکارډ بیا انټر کوو دلته لاګ هیستوري خو زموږ دا ده
اوس هم دغه پاسنی ریکارډ به راواخلو یو دم مکمل ټول انټر کوو صحیح او دا تاسې رن کړئ دلته دا انټري شو دلته اوس چې د دې انټري موږ دلته په لاګ هسټري کې ګورو دلته باید اټومیټیک موږ سره راشي نو موږ سره ګوره دا اوسنی ډیټ چې دی او ټایم دا به هم اټومیټیک دلته راواخلو مخکې مو نه ورکړی اوس مو ورکړو نو د دې په فایدو باندې ځان پوه کړي دا موږ ولې استعمالو څه ضرورت دی زمونږ چې کله په یو ټیبل کې انټري په بل ټیبل کې ضرورت شي بل ټیبل کې کوم سټیټس په اپډیټ کوو ډیلیټ کوو یا انسرټ کوو یا اجازه نه ورکوو چې هلته انټر شي کیسز لګوو چیک کوو اف کنډیشن لګوو د هغې پر بنیاد موږ دلته د دې انټري کوو که چېرته ګوره موږ داسې ډیټابیسز تیار جوړ شوي ډیټابیس دي چې هغې کې موږ نه ځینې وخت تغیرات وغواړو سورس کوډ موږ سره نشته دی نو موږ دغه تغیرات داسې ډیټابیس لارې ورته راولو موږ ورته وایو چې دې کوم یو ریکارډونه دي سورس کوډ موږ نه لرو ټیبل کې ټریګر ورته جوړو چې دې نه ډیټا وړه په نورو ټیبل کې هلته انسرټ کوه یو بل نوی سټرکچر ورته جوړو مطلب ورسېد یا د یو اټینډنس سیستم دی مخکې چا جوړ کړی دی موږ غواړو چې خپل د حاضرۍ سیستم ګوره یو بایومیټریک سیستم چې موږ کار کوو د هغې خپل یو ډیټابیس وي خپل سټرکچر لري بیا موږ یو ایچ آر سیستم جوړ کړی چې هغه موږ خپل سټرکچر د خپل ریپورټونو په مطابق موږ جوړ کړی کوم فنګر چې بایومیټریک ګوته لګیږي او د دې ریکارډ هلته په ډیټابیس کې راځي دی خپل ټیبل ته ورکړي موږ به د دې نه ټریګر لګو خپل سټرکچر ته راولو چې زموږ د ریپورټینګ مطابق هلته پې موږ خپل کار وکړو مختلف مقصدونه لري دغه مقاصد لپاره موږ څه کوو استفاده کوو اوس دغه ټریګر چې دی د اپډیټ لپاره هم موږ استفاده کوو چې دلته موږ وایو چې دغه اماونټ کې څوک تغیرات راولي نو دلته بیا موږ څه کوو نیو ټریګر به بل واخلئ کریټ ټیبل یا نیو ټریګر صحیح ده نو موږ دلته راځو د شته ټریګر کې موږ تغیرات د اپډیټ لپاره راولو یا همدغه ټریګر چې دی دا تاسو څه شی کوئ کریټ او د دې ټیبل نوم چینج کړئ تاسې مای لاګ دا څه شی ده موږ سره اپډیټ نوم مې چینج کړه هغه انسرټ کړئ د اپډیټ کې صحیح ده په کوم ټیبل کې هماغه سیل ټیبل کې نور تغیرات شي مره ټول تغیرات هم دومره صحیح دي اوس د انسرټ پر ځای تاسو اپډیټ کیری ولګوئ بس نور سیم ټو سیم راځي صحیح دا به څنګه اپډیټ ته تبدیلوو د دې لاندې دا کیری به وروسته کمنټ کوو موږ اپډیټ ټیبل نیم لاګ هسټري او بیا سیټ صحیح ده اکشن دا موږ سره وریبل دی equal to at the rate of action بدا دیتا سین کې صحیح ده اوس پر لپسې به دا ټول کیورډ ورته هم داسې ورکړي یوزر آی ډي is equal to at the rate of user id بل موږ سره ټیبل نیم همدا موږ سره چې راځي دا نه اپډیټ کوو سیل کې چې انټری وشو بیا همداسې پرېږدي صحیح ده او بل اکشن چې دی دا ایډیټ ته موږ تبدیلوو نو بیا د دې اکشن چې دی دا مینول تاسو دې کې انټر کوئ اپډیټ لپاره چې انټر کوئ دلته ایډیټ دلته وریبل ته اخیستل ته ضرورت نشته مطلب ورسېد سمپل هلته کوم اساین کو ځکه کوم یو ریکارډ د کوم ټیبل نه راخلو راسم دلته لیکل کوو چې دا اکشن به ایډیټ کېږي یوزر آی ډي به دا وي او اماونټ موږ سره څه وي بیا به تاسو دا دواړه هلته ضربوئ او د دې ریکارډ موږ ته راکوي همدغه شته اماونټ چې دا ورته ذکر کړي اماونټ equal to د دې اماونټ څه دلته به تاسې ویر کنډیشن به دلته ولګوئ کوم ریکارډ په اپډیټ کې ویر کنډیشن ته ضرورت شته که نه اوس به په دې ټیبل کې دلته موږ د دې سیل ټیبل آی ډي دلته راواخلو صحیح ده ډیکلیئر سیل آی ډي او دلته به سلیکټ دا به یو اضافه کړي دلته سیل آی ډي from inserted I say دلته ویر کنډیشن ویر کم ټیبل کې موږ سره موږ دلته کم ټیبل ته ډیټا انټر کوو لاګ هسټري سیل آی ډي موږ دلته سیل ټیبل خو موږ سره د سیل آی ډي موږ دلته په ټیبل کې نه ده راخیستی نو موږ مجبور یو دلته سیل ټیبل کې دغه لاګ هسټري دلته تاسو د دې ټیبل نیم آی ډي ملته ذکر کړئ ټیبل آی ډي صحیح ده نو کله چې دا راواخلم هغه مطابق دلته موږ سره ریکارډ څه شي
انټر بشي. دلته یو بل سټرکچر کې اضافه والی راولي چې زمونږ د اپډیټ کې روم صحیح رن شي. ټیبل آی ډي د انټري په وخت کې موږ دلته څه کوو، دلته انزرټډ دې کې هم تغییرات راولي. صحیح ده. سیل آی ډي او بل سیدې دې کلمونه ټول ته پوره شي. اوس په دې مطلب باندې خو رسېږي چې موږ هلته ډیلیټ یا اپډیټ موږ کوو، باید یونیک ریکارډ هلته موږ سره معلوم وي. موږ ته که چېرته موږ آی ډي هلته ورنکړو بیا اپډیشن پکې نشو راوستلی. صحیح ده. نو اوس په دې کیوري کې موږ دلته ویر ټیبل آی ډي از اکول ټو، نو دغه ټیبل آی ډي به تاسو دلته څه شی ذکر کوي، ورته کوم ټیبل آی ډي چې موږ دلته راخیستې ده سیل آی ډي، دا هم تاسو ټیبل آی ډي کې دلته دی وریبل نیم کو سیل آی ډي مې پروا نه کوم، دا خپل حال باندې پرېږدي. @. سیل آی ډي اینڈ به ورسره ذکر کړئ اینڈ ټیبل نیم equal to @ table name. که چېرته موږ سیل آی ډي دلته انتخاب کړو ټیبل آی ډي کې خو د مختلفو ټیبلو ډیټا دلته راځي، مثلا پرچیز آی ډي هم راځي، سیل آی ډي هم راځي. اوس د پرچیز سره هم یو آی ډي هلته راځي او د سیل سره هم راځي. موږ ورته وشو د کوم ټیبل سیل آی ډي هلته تاسو اپډیټ کوئ، موږ به ټیبل ذکر کوو ځکه په هر ټیبل کې یونیک ریکارډ موږ سره. نو موږ دلته ځکه د ټیبل نیم ذکر کوو، سیل ټیبل کې د دې آی ډي، پرچیز ټیبل کې دا آی ډي اپډیټ کوو. که چېرته موږ صرف سمپل سیل آی ډي هلته انتخاب کړو ټیبل آی ډي، نو یو به ډېر زیات بیا ټول اپډیټ کېږي ورسره. نو موږ د ټیبل مطابق ریکارډ هلته اپډیټ کوو ځکه موږ ورسره دلته ټیبل دلته ذکر کړو. صحیح ده. نو دغه مرحله موږ سره دلته تکمیل شي. کومه اشتباه خو چې موجود نه دلته موږ سره دا به اکزیکیوټ کوو. کم تغییرات چې موږ دلته راوستو الټر دا هم تاسو ثبت کوئ. صحیح ده. اوس دلته یو نوی ریکارډ موږ دلته انټر کوو په سیل ټیبل کې، مثلا دا 5 نمبر ریکارډ چې دا راخلو، دا ریفریش کې. صحیح ده. اوس به زموږ د دې ډیټا هیسټري به دلته موږ سره په څه کې راځي، په ایډیټ کې. دا ریفریش کې دلته وګورئ، دلته موږ سره ټیبل آی ډي دا ورته ذکر کړي. صحیح ده. اخري ریکارډ چې کوم ما انټر کوو هلته د دې آی ډي مو سره. که چېرته موږ یو بل ریکارډ دلته انټر کوو په سیل ټیبل کې، مطلب 6 نمبر ریکارډ، اټومیټک آی ډي ولته 14 راشي، انټر مو نه کړو. صحیح. 14 نمبر ریکارډ لاګ هسټري ته راځو، 14 نمبر ریکارډ به دلته موږ سره ټیبل آی ډي دلته راشي. صحیح ده. اوس چې په دې کې موږ تغییرات راولو دغه اماونټ باید موږ ته چینج شي. دلته اماونټ موږ سره څو دی، 9 راغلی. صحیح ده. اوس دغه 14 نمبر ریکارډ تاسو ته وګورئ، موږ سره هلته 6 نمبر ریکارډ په سیل کې. په دې کې موږ دلته تغییرات راولو، مثلا دا زه 2 انتخابوم. صحیح ده. 2 9 13 به دلته راشي. اوس که چېرته موږ دلته دا انتخابو باید دلته موږ سره د دې تغییرات. زموږ مشکل په څه کې دی، ګوره دلته دغه ایډیټ خو موږ سره راغی انزرټ وخت کې، موږ سره اماونټ ولې چینج نشو، دا مو ضرب کړی نه وي څنګه، اماونټ موږ نه ذکر کړی.
ټیبل نیم سیل د موږ سره او سیل آی ډي از اکول ټو ټیبل آی ډي صحیح دا صحیح ده موږ سره اماونټ دا اماونټ موږ سره راځي کوانټیټي ضرب د دې نه هم دا موږ سره صحیح دی ښه دلته انزرټ دوه راځي که نه موږ سره دا کیرو زموږ اوس نه ده پکار یو ځل بیا چک کوو دا یو ځل اکزیکیوټ کړي چې هلته دوباره ثبت شي موږ سره مایلاګ اپډیټ اینډ ډیټابیس ښه سیل ټیبل ته بیا راځو نوی ریکارډ چې دی سیل ټیبل کې صحیح ده د آخري ریکارډ به دوباره بیا انټر کوو رو نمبر څو ده 14 په لاګ کې باید موږ سره دلته ټیبل آی ډي څو راشي 14 صحیح ده هماغه 14 به 14 دلته راځي ځکه شته ریکارډ موږ دلته راخلو اوس په دې کې موږ تغییرات راولو نو باید دلته دا کوانټیټي ته به 3 کوو دواړه سره ضرب شي ښه مشکل زموږ په ټریګر کې دی ټریګر په کومه برخه کې د موږ چې د اپډیټ او انزرټ لپاره دا باید تبدیل شي موږ سره نو موږ دلته اپډیټ دا مو نه ذکر کړی صحیح ده د انزرټ لپاره موږ انزرټ استفاده کوو افټر اپډیټ دا به استفاده کوو ایز او دا یو ځل بیا رن کړئ اوس دوباره تغییرات بیا دې کې راولو مثلا دا څلور کوو نو کوانټیټي ضرب سیل پرایس ده نو دلته به دا تغییرات باید چې 18 چینج کړي موږ ته صحیح شو دلته اوس چینج کړو موږ اپډیټ او انزرټ دغه دوه ټریګر به تاسو مشخص کوئ اوس همدغه ټریګر چې دی په ټولو ټیبلو کې هلته ضرورت دی هر یو ټیبل کې به تاسو کوئ پرچیزینګ موږ کوو د پرچیز لپاره به هم تاسو همدغه ټریګرونه استفاده کوئ چې دې لږ هلته لاړ شي څنګه به کوو همدغه ټریګر د دې یو پرچیز ته هم زه کاپي اخلم صحیح ده نو موږ دلته څه کوو الټر په ځای کریټ ولیکئ او دلته آن صرف دا ورته چینج کړئ آن پرچیز چې کو سپیل غلط وي دلته بیا صحیح ټیبل ته نه راځي پرچیز لپاره پرچیز برابر ها دا مو کریټ په کوم ټیبل کې موږ د پرچیز لپاره اوس په پرچیز کې سیل آی ډي خو نشته دلته موږ سره ډاټ څه شی به دلته راخلو موږ سره به دلته پرچیز آی ډي به دلته راځي صحیح ده نور مرحلې ټولې موږ سره صحیح دي صرف یو کلمه هلته فرق کوو نور همدغه اماونټ او موږ سره یوزر آی ډي ټیبل نیم ټول اماونټ ټول یو شی راځي دا به هم اکزیکیوټ کوو موږ ته چې سیل پرایس او سیل پرایس دی دا هم صحیح نه دی موږ سره سیل پرایس دلته پرچیز پرایس راځي نو پرچیز پرایس به دا راولئ دلته وایي چې مخکې کریټ شو صحیح ده اوس یې الټر کوي دلته کین ناٹ الټر دا نو مکمل چینج کړئ ورته مای پرچیز لاک صحیح ده او دا دلته کریټ کړئ دا چې مخکې نه یو فنکشن دلته شته دی مای لاک سیل کې دوباره هغه نوم باید نه قبلوي د پرچیز لپاره موږ دا انتخاب کوو بل چې دی اپډیټ لپاره صرف دلته ورته ولیکئ مای پرچیز او دا کریټ کړئ او دلته کم ټیبل صرف دا چینج کړئ ورته پرچیز لپاره او دلته موږ سره سیل پرایس ډاټ څه شي لپاره موږ پرچیز آی ډي بل څه شي پرچیز پرایس صحیح دغه تغییرات د دې کې راشي نور مکمل هر څه موږ سره صحیح دي دا به رن کړئ اوس دلته موږ د پرچیز لپاره دوه ټریګر دلته کریټ کړي دا یو ځل ریفریش کوو دلته وګورئ چې دوه ټریګر به تاسو راغلي د پرچیز لپاره دا کار کوي همداسې د ټولو ټیبل لپاره همدا نمونه شو صحیح ده نو هر ځینې چې تغییرات راځي تاسو په دې باندې پوهیږئ
هغه ریپورټ به موږ وروسته بیل لکه ایډیټ او ډیلیټ لاګ ریپورټ موږ دلته یوزر ته خو څومره چې په سیستم کې چا تغیرات راوځي موږ د دې لارې ته خو ورته نو دغه کې اوس پرچیز کوم تغیرات راولو دلته اوس موږ څه تغیرات چې راوځي د سیل پرچیز صحیح ده دا به هم موږ ایگزیکیوټ کوو انسرټ دی موږ سره دا موږ د پرچیز ټیبل لپاره دی مخکې سیل و دا هم الټر کړئ اوس به تغیرات راولو په پرچیز دې کې وایي چې موږ سره سپلایر چې دی دا هلته کوم آی ډي دلته نه لري ځکه دغه مشکل موږ ته راکوي نو سپلایر ټیبل کې به یو انټري وکړو 9 شته دی دا 9 چې دی دا به دلته انټر کړو صحیح اوس موږ خپل لاګ ټیبل ته راځو لاګ ټیبل دا ریفریش کړئ دلته په اخر کې باید تاسو سره څه درکړي انسرټ انټو هلته موږ کیوري هم صحیح نه ده لیکلی بېرته خپل ټریګر ته بیا راشئ دلته دا څه شي لپاره د اپډیټ دی او انسرټ ته راځو اشتباه مو چېرته کړی دلته انسرټ دی صحیح ده او دلته مو څه ورکړی اپډیټ غلط ده که نه او بل ټریګر څنګه موږ سره صحیح دی او دا د اپډیټ لپاره دا موږ دلته څه انتخاب کړی انسرټ دا صحیح نه دی اپډیټ او دا دلته انسرټ ولیک صحیح مخکې هغه سیل ټیبل کوم دا هم اشتباه کړی دلته modify دلته insert دی دلته ګوره ما مطابق دلته اپډیټ لګوي چې کومه کیوري چې وي ما مطابق دلته د عملي تر سره کوي ښه اوس د دې نه بعد موږ دلته څه تر سره کوو کله چې اپډیټ کیږي او کله چې انسرټ کیږي نو موږ سره باید تغیرات په لاګ ټیبل کې دلته راځي ښه اوس موږ بیرته پرچیز ته ځو دا رو به بیا دوباره انټر کړو صحیح ده لاګ هسټري ته راځو ریفریش زموږ ټریګر کې هلته ایرر موجود دی ځکه موږ نه پرېږدي چې دلته انټري دی وکړو یو ځل یې دقیق چک کوم څه مشکل دی sada نه د یوزر اډي څخه موږ خپل پرچیز اډي نه کوو کوم څه دا اکشن څنګه ویلان دی انسرټ انټرو لاګ هیستوري دی دا ټیبل صحیح دی موږ ټیبل د ټولو لپاره یو شی دی که نه صرف دغه کیوري دا په فرق کوي فرام انسرټډ آی پرچیز اډي مو راخیستې ده او دلته کوانټیټي یوزر وي پرچیز پرایس پرچیز اډي به درته کوم ځای کې لاندې کوم ځای کې دی دا انسرټ انټرو لاګ هیستوري دی اکشن دا یوزر اډي دا پرچیز اډي نه یوزر خو دې ټیبل کې کوم یوزر دی که نه د انټري کوم یوزر په دې ټیبل کې وکړه موږ هغه شته ریکارډ نه آی ډي راخلو مثلا دلته د پرچیز ټیبل ته راځو
د دې ایډیټ هیستوري ته راشي کله چې دې کې د یوزر دا آی ډي موږ هلته راخلو انزرټډ آی یو نوی ریکارډ به بیا دې کې مو انټر کړی نه دی مخکې مې انټر نه کړو که نه ها بېرته یې هیسټري ګورو دلته صحیح مخکې مې انټري نه وکړه ځکه نور صحیح دلته ګورو پرچیز ټیبل دلته ډېټا راغله کم او څومره اماونټ دی موږ سره 3 دی اوس که چېرته موږ دې کې تغیرات راولو دغه لاندې رو کې دلته اوس به د دې کوانټیټي موږ دا چینج کړو 3 9 به دلته راشي نو اماونټ کې به موږ سره دلته 9 راشي انشاءالله مشکل به نه صرف د دې په مطلب باندې ځان پوهېږم ما تاسو ته ویلي چې کوډ داسې زر نشي زده کولی آیډیا یې واخلئ څه کارونه موږ څنګه کوو ایم آی سیسټم څنګه جوړېږي په کوم ټولز باندې کوم پروګرامینګ باندې څه رقم تخنیکونو باندې دا چې ذهن ته راغله بیا کار کول اسانه بس هلته بیا نیټ کې سرچ وکړئ ټریګر څنګه کریټ کوم خپل ضرورت به دې کې خپل تاسو پوره کولی شي وروسته یادونه بیا کولی شي زه بار بار دا وایم چې میخانیکي کوډ مې زده کوو دا څه چې موږ دلته لیکلي دي دا په دې شکل داسې میخانیکي نه زده کېږي چې موږ به اول خامخا دا وریبل اماونټ به دلته راځي بیا وروسته سیل آی ډي داسې خو نه راځي موږ به دې ضرورت پوره کوو چې موږ کوم کالمونه راخلو صرف دا زده کوي کالمونه چې زیاتېږي او که کمیږي همدا دی که انټیجر دی که ورچر دی دغه شی نه خو هماغه کالم مطابق موږ انتخابو دغه پروګرامینګ تاسو وخت په وخت سره